قرآن کریم کې الله دا ویلي دي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. قرآن کریم کې الله دا ویلي دي سورہ اسراء آیت نمبر 1 د سلف الصالحین او د ټول علماء د اتفاقی او د نظریاتی او د عقیده دا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام چې اسمانونو ته تللی دی په ویغه باندې تللی دی او روح مع الجسد تللی. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې تللی اسمانونو چکرې والی دی نو په ویغه باندې تللی دی او اومي روح تللی اومي جسد تللی دی دواړه تللی دي او د اسمانونو چکرې والی دی. او بیا وایي وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين. دا قول چې دی کنه دا په متأخرین علماو کې هم د اکثرو فقهاو دی د محدثین او د متکلمین او د مفسرینو د دې ټول هم دا نظریه او دا عقیده وه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په بیغه باندې د معراج سین کړی او اسمانونو ته تللی. الحمد لله وکفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی علیہ الصلاة والسلام د سیرت مبارک سے عیسیٰ مخ کی جمعوں کی تیرہ شوی دا. نبی علیہ الصلاة والسلام اللہ کل آسمانون تخیجو او دا آسمان چکر پیو. نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسمان تخطلے دے او کنه دے خطلے او که نبی علیہ الصلاۃ والسلام اسمان تخطلے نو روح مع الجسد خطلے دے که صرف روح خطلے دے او یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام خوب لیدلے دے او دا اسمانونو چکرے والے دے کہ مختلف روایت کی ټول ذکر کو. نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ رب العزت اسمانونو ته خیجولی او دا اسمان سیلی پکړی. لکه علماء ذکر کوي چې د معراج واقعه ده نو اول دا پیژندل غواړي چې معراج څه ته وایي اسراء څه ته وایي. خدام د نبی علیہ الصلاۃ والسلام یو اوچته مرتبه وه چې الله تبارک وتعالی هغه اسمانونو ته پورته کړی. دا د نبی علیہ الصلاۃ والسلام په اوچت شان باندې دلالت کوي. یو د اسراء او بل معراج په دواړو کې لږ فرق دی. اسراء ویلی کېږي د شپې بوتللو ته، څوک د شپې څوک بوځي دې ته اسراء وایي. او معراج ویلی کېږي په بره ختلو ته. نو نبی علیہ الصلاۃ والسلام د مکې نه والا تر بیت المقدس پورې دا چې ختلی نو دې سفر ته ویلی کېږي اسراء. د شپې بوتلی او نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیا دا بیت المقدس دی کو بیت المقدس دی مختلف روایات دی امام نووي ذکر کړي په شرح د مسلم کې چې یو دی بیت المقدس یو دی بیت المقدس دواړه ټیک دي په دواړو عبارتونو سره. نو نبی علیہ الصلاۃ والسلام چې د بیت المقدس نه بیت المقدس ته راغلی دی نبی علیہ الصلاۃ والسلام په بوراق باندې راغلی دی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام له بوراق راوستلی شو په هغې باندې نبی علیہ الصلاۃ والسلام کېناستو او تر مکې نه والا تر بیت المقدس پورې راغی یا د بیت المقدس پورې.
دا غیره په اخوا باندې بیا نبی علیه السلام په بر اسمانونو ته ختلی دی. دې کې اوږد بحث دی چې نبی علیه السلام دا څنګه ختلی دی. نو اول قول دا دی چې دا صرف روح ختلی دی د نبی علیه السلام او جسد د نبی علیه السلام چې دا وجود چې دا نه دی ختلی. نو بعض علما دا قول کړي یعنی پیغمبر چې دا صرف الله لیدلی دی په خوب کې په خپله په ویښه نه دی ختلی. دا قول دی د بعض علماو. او په دې کې چې دی نو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه په دې کې سره شامل دی چې نبی علیه السلام صرف په خوب کې د معراج سیل کړی دی او تللی دی. نو روح چې دی دا تللی او دا لاس چې دی نو دا پاتې شوی په خپل ځای باندې. دې باندې بیا وایي دلایل قایل وي. دلیل یو دا وایي د قرآن کریم آیات وایي سوره اسراء آیات نمبر 60 وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. الله وی قرآن کریم کی استاغ خوب وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. استاغ خوب چې مونږه تا ته ښودلی و مونږ نه دی ګرځولی هغه لره مګر امتحان دی د خلکو دپاره. دا هغوی دلیل وی په دې باندې چې نبي علیه السلام صرف روح تللی دی اسمانونو ته. نبی علیه السلام چې سفر خلکو ته بیانو چې زه به اسراء سیل مې کړی دی بره د اسمانونو ته تللی یم خلکو ته یې بیانولو چا منو چا نه منو چا وی رښتیا ویلي چا وی دروغ ویلي په خوب کې تللی یا په ویښه باندې تللی خو خلکو نه منل. دویم دلیل وایي چې سیده عایشه رضی الله تعالی عنها هغه یو روایت ذکر کړی دی. هغه وایي ما قدت جسد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی علیه السلام دا جسد چې دی ما دا دو کټ نه بار نه دی لیدلی یعنی دا کټ نه پاسېدلی نه جسد یې پرې کټ کې پروت و دا لاش دلته په کټ کې و. د دې نه دا معلومه شوه چې نبی علیه السلام صرف روح تللی دی جسد یې نه دی. نو عایشه رضی الله تعالی عنها وایي چې دا ما ورک نه دی لیدلی چې دا جسد څه دی په بره باندې دا ترې کټ نه پاسېدلی نو دا ما نه دی لیدلی. دریم دلیل دا وایي بین انا نائم فی المسجد الحرام. نبی علیه السلام وایي زه په مسجد حرام کې ودومه چې ما د جبریل امین علیه السلام راغی. نو هغوی وایي چې نه نبی علیه السلام په ویښه باندې معراج ته نه دی تللی. نبی علیه السلام چې تللی دی نو صرف په ودو باندې تللی دی روح یې تللی دی په ودو باندې تللی دی په ویښه باندې نه دی تللی. دویم قول دا علما ذکر کوي صحیح قول دا دی هغه کې ده قاضي عیاض چې دی نو هغه ذکر کړی دی. قاضي عیاض دا روایت ذکر کوي چې دا طریقه د علماو دا سندن ذکر کړی ده. وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه إسراء بالجسد وفي اليقظة وهذا هو الحق وهو قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبي هريرة ومالك بن سعسعة وأبي حبة البدري وابن مسعود رضي الله تعالى عنه والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وابن المسيب وابن شهاب وابن زيد والحسن وإبراهيم ومسروق ومجاهد وإكرمة وابن جريج رضي الله تعالى عنهم. دی دا روایت ذکر کړی دی چې نبی علیه السلام چې تللی دی د سلف الصالحینو او د ټولو علماو دا اتفاقی او دا نظریاتی او دا عقیده ده چې نبی علیه السلام چې اسمانونو ته تللی دی په ویښه باندې تللی دی او روح مع الجسد تللی دی. نبی علیه السلام چې تللی اسمانونو چکر یې والی دی نو په ویښه باندې تللی دی او اومې روح تللی اومې جسد تللی دی دواړه تللی دي او د اسمانونو چکر یې والی دی. او بیا وایي وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين والمفسرين. دا قول چې دی کنه دا په متأخرین علماو کې دا اکثر فقهاو دی د محدثین او د متکلمین او د مفسرینو
د دې ټول دا نظریه او دا عقیده وا چې نبی علیه السلام په بیخ باندې د معراج سین کړی او اسماني کتل. دریم قول دار چې نبی علیه السلام معراج ته په بر باندې تللی دی کنه. نو دریم قول د بعض علماء دار چې نبی علیه السلام تر بیت المقدس پورې په بیخ باندې تللی و، په بر بیا چې دی نو په خوب کې تللی. دریم قول دا ذکر کی بعض علماء او دا هغوی دا عقیده او دا نظریه ده او هغوی د دې آیات د لاندې دا ذکر کوي چې قرآن کریم کې خو الله دا ویلي دي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. قرآن کریم کې الله دا ویلي دي سورہ اسراء آیات نمبر 1 وی پاکی دا غزاد لرا چې بوت نو خپل بنده لره د شپې د مسجد حرام نه د مسجد اقصی پورې. وی دا معجزه د پیغمبر په قرآن کریم کې بیان چې دا مسجد حرام نه چرته وتره در مسجد اقصی پورې. کچر د نبی علیه السلام د معراج په شپه باندې په وره په ویخه باندې تللی وی نو الله به د هغې ذکر کړی. کچرته د بیت المقدس نه په بره باندې تللی وی د هغې ذکر به شوی. دا به ویلو چې بیا نبی علیه السلام اسمانونو ته وخېژولی شو او سوره بنی اسرائیل کې صرف دا چې د مسجد حرام نه تر مسجد اقصی پورې تللی او الله د مسجد اقصی پورې بوتلی دی. خو د هغې بیا جواب قاضي عیاض صاحب کوي، هغه وایي صحیح خبره دا ده والصحیح ان شاء الله انه اسراء بالجسد والروح في القصه كلها. قاضي عیاض رحمه الله دا خبره کوي صحیح خبره دا ده چې نبی علیه السلام هغه تللی و نو روح او بدن دواړه الله تبارک وتعالی خېجولي. اول چې دی نو د بیت المقدس نه واخلې د بیت الله نه والې تر بیت المقدس پورې تللی و په براق باندې او بیا د هغې نه پس الله تبارک وتعالی خپل پیغمبر اسمانونو ته خېجولی دی. قاضي عیاض رحمه الله دا وایي دا خبره خو به وروسته کوو چې څنګه ختلی دی او څنګه تللی دی. خو صرف لومبې دا خبره کوو حدیث کې راځي صحیح حدیث دی د صحیح مسلم چې نبی علیه السلام دا څنګه ختلی او دا براق څنګه سیز دی. براق دا ذکر راځي کنه چې نبی علیه السلام په براق باندې تللی او د اسمانونو چکر یې والی نو نبی علیه السلام وایي اتیت بالبراق وهو دابة ابيض طويل فوق الحمار ودون البغل. نبی علیه السلام وایي ما ته براق راوستلی شو. دا براق څه شی دی؟ دا براق چې دی دا یو زناور دی. څنګه زناور دی؟ نو نبی علیه السلام وایي ابیضو وی دا تک سپین دی. دا براق چې دا تک سپینو دا تک سپین زناورو او داسې اوږدو طویلو فوق الحمار درې خر نه غټو داسې زناورو درې خر نه غټو ودون البغل او دا خچر چې دی خچر درې خچر نه لږ وړوکی درې خر نه غټ او د خچر نه لږ وړوکی داسې چې دی نو په دې شکل کې یو زناور راوستلی شو او په هغې باندې زه کېنولی شو او ما د اسمانونو چکر والی. خو دا څنګه ده به مزل څنګه کوو؟ اوس سړی چې خر یا اس وغیره شړي نو بس دوره مزل کې دي نه دی د قدم والیس کې. نو نبی علیه السلام وایي یضعو حافره عند منتهى طرفه. نبی علیه السلام وایي چې د هغې یو قدم دومره و لکه څومره چې د انسان نظر د انتها پورې رسي. انسان نظر څومره رسي؟ دې ځای نه په بر وګوره اسمان ته رسي. اسمانه پورې خو چې بر وګورې یو پړک دی که نه نو خو پکې څه شته نه چې ته به په بره ګورې او داسې ځان به دې پوره په قلاره کړی وي چې په قلاره به سر اوچتې او په بره بیا ګورې سلو موشن ته تا نه اړې خو چې بره وګورې اسمان دی. نو دغسې نبي علیه السلام په براق باندې په یو پړک تللی نظر د اسمانه پورې رسي داسې په یو پړک دغسې براق په یو پړک باندې اسمان ته رسېدلی او تر بیت الله نه واله د مسجد اقصی پورې چې دی دا خو د میاشتو مزل دی. دا بس په یو څو سیکنډه کې چې دی نو نبی علیه السلام د مسجد حرام نه مسجد اقصی ته رارسېدلی. نبی علیه السلام وایي چې زه به دې براق باندې کېنولی شو او لومبې چې دی نو بیت المقدس ته لاړم او بیا د بیت المقدس نه د بیت الله ته لاړم د بیت الله نه بیا بیت المقدس ته لاړم د هغې ځای پورې زه ورسېدم. بیا نبی علیه السلام وایي قال فركبت حتى اتيت بيت المقدس
قال فربطته بالحلقة التي يربطه به الأنبياء قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی زرا واستې شوما او دا ټول انبیا چې دي نو یا خو ما ځان له 2 رکعاته منځ کو یا چې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې دا ټول انبیا ما ته متشکل کړی شو او دا ټول انبیا چې څومره د مخکې وفات شوي دا ټول راوستلی شو او په ما پسې وروسته ودرولی شو ما د هغې امامتي وکړه ما هغوی ته 2 رکعاته منځ وکړو نبی علیه الصلاة والسلام هغه وایي چې ما دوی ته 2 رکعاته منځ کړی پته ولګېده چې نبی علیه الصلاة والسلام اسمانونو ته تللی بیا نبی علیه الصلاة والسلام وایي ثم خرجت فجاءني جبريل عليه الصلاة والسلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې جبرئیل امین علیہ الصلوۃ والسلام راغی ماته 2 لوخي راوړو 2 لوخي ما دا کې خو یو د شراب وړو یو د پای وړو ماته چې دی کې یو خوخه او هغه وسکه نو دا هغه زمانه نه چې شراب له حرام شوی نه دی ګوره ښه دا هغه وخت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ما وکتل ما د پای لوخي راوچت کو هغه مې وسکو او د شراب او لوخي چونو ما پرې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فقال جبريل عليه الصلوۃ والسلام اخترت الفطرة. جبريل امین علیہ الصلوۃ والسلام چې تا فطرت غوړه تا فطرت واغس فطرت دا غواړي چې ما پای وسکله فطرت دا نه غواړي چې ما شراب وسکله ناس تو کسانو کې بری چې فطرت دا نه غواړي چې ما شراب وسکله یا کوم چې ما وسکله دا شیطانی حرکت دي او د هر چا فطرت غواړي چې ما پای وسکله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبرئیل امین علیہ الصلوۃ والسلام وی چې تا فطرت غوړه کو پای دی واغسته وغه دی وسکل نو بیا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ثم عرجا بنا الى السماء فاستفتح جبريل فقيل من انت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه ففتح لنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې مونږه بیاړم بیا اسمان ته ورسول شو په بار باندې جبرئیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ما سره دی جبرئیل امین علیہ الصلوۃ والسلام आवाज چې مونږ ته د اسمان دروازې په بار کولاو هر ځای ته ځای سب قلای سره دروازې کې نو چې مونږ ته دروازه کولاو کې دا غاړي مونږ ته आवाज کی سو کې جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام چې ومم ما کذابل سره سوکته هغه ته جبرئیل امین علیہ الصلوۃ والسلام وی محمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې راز وسنګا په خپل دې راوسته په خپل سمیر راغلی که چرته لګلې شوې چرای ولا نو جبرئیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ته لګلې شوې چا لګلې هم د بره نه چلاړ شره کدی محمد راول د ځان سره نو لګلې شوې مزه چې دې نور رااله نو مونږ ته د اسمان دروازه کولاو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د معراج واقعه داسې په مخ وړاندې چې په لنډ ورځ کې په لنډ ټیم کې نه ختمي نو اوس دینه مخه ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې ته دروازه کولاو شوی کنه دا کولاو شوی او دوی په بار باندې تلی دي کنه تلی او سم مکالمه شوی دا کم ځای پورې رسیدلی دي ناغه ان شاء الله پر روانه وي وصلی الله